اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، یو څو ورځې مخکې مونږ راغلي وو، دا زمونږ د ورور چې دی دا په سترګو باندې معذوره دی. تاسو لږ پورته وګورئ جي. او د ده دغه شانتې درې خویندې په کور کې هم ناستې دي، خو بار بار د هغوی ویډیو نشو کولی. زمونږ دا یوه مورکۍ ده، دا هم تاسو لیدی شئ چې دا د دې یو زلمي او هغه درې تورسرې چې زمونږ کمې دي د هغې خصمانه ده. یوه بوډۍ ابۍ کوي. مونږ څه ورځې مخکې راغلي وو، مونږ وله د ژمي دپاره بلوزونه او ورسره کوټیانې جورابې وغیره ورکړې وي. بیا زمونږ یو ورور د کویت نه 15,000 روپۍ را لېږلې وې، هغه مونږ دوی ته حواله کړي. نن خدای پاک بیا رحم وکړو، ابۍ تاسو له چا پیسې را لېږلې، هغه پیسې دله در کومه. طارق بای شمار که دا پیسې ورته نسوي 3 4 5 6 7 8 9 10 10 روپۍ. دا مونږ خو دې مخکې راوړي دي، د بل چا له باندې دغه کړي وې، دې ورکړي وې. بل غریب له ابۍ ته څه وایې چې دا پیسې واله او بل غریب لی ورکه. زما له خدای بل ورځې راوړي دي، تا له مې بله ورځ راوړي دي. ابۍ زه دې لاجواب کړم، ځکه مسلمانانو ورونو تاسو کتی شئ څنګه چې زمونږ په دې بېوسه خلکو کې دومره همدردي ده او دومره په خدای مین دي، او د ځان سره سره نور خلک هم یادوي. او ابۍ وایي چې ما له خدای بروز 15,000 روپۍ را کړي دي، او دا پیسې واله بل غریب لی ورکه او ما له به بیا راکړي. ابۍ داسې وې؟ ښه ابۍ دا ستا په نوم باندې زمونږ یو ملګري د کویت نه را لېږلي دي، او دا د خدای ستا روزي کې، او انشاءالله هغه نور غریبانان به هم نه پاتې کېږي، هغوی ته به هم خدای پاک خپله حصه رسوي. او مونږ کوشش کوو چې مونږ هر غریب او هر بېوسه ته ځان ورسو. که چا مخکینی ویډیو نه کتلی مسلمانانو ورونو، نو دا ابۍ چې په دې کور کې تاسو یې نه، دا په دې کور کې زمونږ د ابۍ پاتې کېږي. او درې تورسرې دي زمونږ، هغه په سترګو باندې ړندې دي. او زمونږ دا یو ورور تاسو لیدی شئ چې دا هم په سترګو باندې ړوند دی، خو بیا هم ابۍ خپل همت کوي. او زمونږ د دې چې کوم معذوره ړانده دي د دوی سره هغه خپل کوشش کوي چې دوی ته تکلیف میلاو نشي. نو ما ته لږ پورته وګوره قاري صاحب، دغه تاسو کتی شئ دغه شان د دوی زلمي درې خویندې نورې دي، هغه هم په سترګو باندې ړانده دي. خدای پاک دې هر چا له وس دس ورکړي چې هغوی دغه شان بېوسه او لاچاره خلکو سره مرسته کوي، منډه ورسره وهي او د دوی په سخته کې ځان شاملوي. د ابۍ دې خبرې ته ستاسو خیال دی که نه چې وایي دا روپۍ واله او چېرته بل بېوسه لی ورکه او خیر دی ما له به بیا راوړي. نو مسلمانانو ورونو، که زمونږ د ټولو دغه ایمان او دغه عقیده جوړه شوه، نو زه وایم چې انشاءالله په یوه علاقه کې به نه غریب پاتې شي او نه به بېوسه پاتې شي، نه به مسکین پاتې شي او نه به فقیر پاتې شي او نه به لاچاره پاتې شي. الله دې زمونږ د ټولو عقیدې او ایمانونه هم دغه شان جوړ کړي لکه څنګه چې د ابۍ وینا ده چې یاره دا پیسې واله او دا بل غریب له ورکه. ابۍ ته څه وایي چې دا پیسې بل چا له بیسمه؟ بل چا خیر دی، ما له خدای بل ورځې را کړي دي چې دا بل چا له ورکړي چې بل سړي کې دغه وشي که نه. نه ابۍ الله دې ډېر عمر د خوشحالو درکړي او الله دې همت درکړي. او بس بیا نه دا مو اوس تاله راوړي وي انشاءالله، ستا به هم کېږي او د هغوی به هم کېږي. ملګرو تاسو ټولو ته زما درخواست دی، ګزارش دی
چې زمونږ سره د تنظیم کې مرسته کوي. مونږ هم دغه شان بېوسه لاچاره غریبانان چې وي چېرته یتیمانان یې، ړانده یې، د تلیسیمیا مریضان یې، د کینسر مریضان یې، چې چاته هم غټې سختې تکلیفونه او مصیبت یې، مونږ د هغوی سره مرسته کوو، هغوی ته هر ځای ته ځان رسو. نو مسلمانانو ورونو زمونږ سره په دې تنظیم کې مرسته کوئ او دا به یې دا یوه خبره د ځان سره په زړه کې یاد ساتئ چې دا 100,000 روپۍ واپس ویسه، خو مونږ یې واپس نه وړو، خو دا به یې هغه کم زړه چې و ټیک ته غریبي شته، خو زړه یې ډېر غټ دی، زړه یې ډېر مالدار دی. الله دې زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي. ملګرو په لوی الله هم سپارم، تاسو پوهان یې، پوهېږئ. د الله په امان.